دا د قرآن تعلیم نه دی، دا د پښتو بیکاره د کلچر تعریف دی، دا د هغې بیکاره کلچر دی. زمونږ ته په مذهبو کې زموږ مشرانو دا ښولي دي چې ښه مه کوه بد نشته دی. دا د سنت نه ډېره لرې خبره ده او دین نه ډېره لرې خبره ده، د مذهب نه ډېره لرې خبره ده. کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے. والله بالله ثم تالله زما د الله بازار او د الله په دې کتاب باندې قسم وي زمونږ ترمنځ چې مخکې کوم بدو هغه بد مونږ د زړه نه یو بل ته معاف په دغه بدو به یو بل سره بد نه کوو، که هغه اشارتن وي، که کنایتن وي او که صراحتن وي. هغه اشارتن وي، که کنایتن وي او که صراحتن وي. دغه بدو باندې به زمونږ یو بل سره بد نه وي. دغه مخکینو بدو باندې به یو بل سره زمونږ بد نه وي. دی اشارتن کنایتن او صراحتن کې چې کوم دی هغه په خپل لاس د بل په لاس او داسې په پیسه په دولت دغه ټولې خبرې ورکي غالي ښه. د دې نه علاوه که شرط ستاسو ترمنځه پورې چا وړلې روړلې کړي وي یا یو بل له ځای ورکړی وي یا د دې نه علاوه یو بل سره لاس امداد کړی وي، که هغه د تاڼې کچری وي او که د هر څه وي، دا قسم ستاسو د مشرانو نه والا سر اخیري تر ټولو پورې دی. کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مان لو دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی
مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے۔ بالکل بھی پکارا کہ جو خبریں ہوتی مولانا توفیق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانک لعلی خلق عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف اللہ پاک جل جلالہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق و تعریف کی، اور دا اخلاق و تعریف اللہ پاک خپل کتاب کے بڑی عجیب الفاظ سره کوي۔ اللہ پاک فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ دې کې ډېر زیات مضبوط دې جمله کې ډېر زیات زورونه دي تاکیدات دي۔ علماء کرام فرمائی چې دلته کې دا دلته کې د قسم په معنی سره دی۔ دویم نمبر دا چې ان الله جل جلاله دا د تاکید دپاره وروړی دی۔ دریم نمبر دا چې جمله اسمیه ده۔ څلورم نمبر دا چې لعلا لا مې وروړی دی۔ پنځم نمبر دا چې خلقین عظیم موصوف صفت یې وروړی دی۔ شپږم نمبر دا چې دواړو سره الله جل جلاله تنوین وروړی دی، خلقین تنوین، عظیم تنوین۔ نو عنی علماء فرمائی چې په دې کې شپږ تاکیدات دي۔ اللہ پاک فرمائی قسم دی ضرور به ضرور، دا ډیره پخه او ډیره کلکه خبره ده چې تاسو له الله جل جلاله ډیر بهترین او ډیر عظیم اخلاق درکړي۔ د حضور صلی الله علیه وسلم د اخلاقو تعریف الله تعالی په خپله کړی دی، او په څو تاکیداتو سره او په قسم سره یې کړی دی۔ موږ څوک یو؟ موږ د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتیان یو، او هغه امتیان یو چې مونږه کلمه ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله۔ دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې زموږ ایمان دی۔ دغه پیغمبر اخلاق وانک لعلی خلق عظیم، دا محبوب ستا ډیر ډیر لوی اخلاق دي۔ علماء کرام فرمایي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د اخلاق په تشریح کې دا څه داسې اخلاق چې الله تعالی پې قسم کړی دی، یو تشریح علماء دا کړی ده۔ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احسن من اساء الیک،
څوک چې تا سره بد کوي تا هغه سره ښه کوه. نو په پښتو کې څه مشهور دي؟ پښتنو کې دومره دا متل مشهور دی، ښه مه کوه بد نشته دی. دا د اسلام تعلیم نه دی، دا د قرآن تعلیم نه دی، دا د پښتو بیکاره د کلچر تعریف دی. دا د هغوی بیکاره کلچر دی چې موږ ته په مذهب کې دومره مشرانو دا ښولي دي چې ښه مه کوه بد نشته دی. دا د سنت نه ډېره لرې خبره ده او دین نه ډېره لرې خبره ده، د مذهب نه ډېره لرې خبره ده. قرآن وایي ښه کوه که تا سره څوک بد کوي. موږ څه وایو؟ ښه مه کوه بد نشته دی. او خلک څه وایي؟ ښه راته څه کېږي وایي، ښه راته بدېږي وایي. محترمو خفه کېږي ما زموږ ښه اړو ښه نه دي، زموږ ښه ځکه ښه نه دي زه چا سره ښه کوم نو زما جذبات بدل شي. زما جنازې له راغلی و زه به ورځمه، زما تپوس ته راغلی و زه به ورځمه، ما مبارکي کړې ده زه به یې کوم، ما ته یې زواجه ویلي زه به ویم، او که ما ته یې نه ویلي دي والله کیسه کې یاد کړم. تاسو سوچ په دې باندې وکړئ چې دا ښه نه دي، دا خو بدلې خلاصول دي، د جنازې بدلې خلاصول، د واده بدلې خلاصول، د مړي ژوندي بدلې خلاصول، دا د اسلام او د دین نه ډېرې لرې خبرې دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي احسن من اساء الیک، څوک چې تا سره بد کړي ته ورسره څه کوه؟ ښه کوه. دا معمولي ایمان نه غواړي. معمولي ایمان باندې به ته سجده مو کړي، ورپوړ ایمان باندې به ته روژه مو نیسي، کمزور ایمان باندې به ته حج مو کړي، کمزور ایمان باندې به ته ذکر اذکار مو کړي. خو لیکن دا خبره چې تا سره څوک بد کړي ته ورسره ښه کړه، دا ډېر مضبوط ایمان غواړي. دا د خولې خبرې نه دي، دا د کردار او دا د میدان خبرې دي. مونږ ډېره ښه وایو لا اله الا الله محمد رسول الله، او چې ما سره چا بد کړي که نه زه به شو ته نصیحت کوم چې ده سره ښه ونه کړي. دا د اسلام دعوت نه دی، دا د قرآن تعلیمات نه دي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مزاج نه دی. یو دویم نمبر دا چې وآت من حرمک، څوک چې تا له نه درکړي تا هغه ورکړه. زموږ مزاج څه دی چې څوک ما له نه راکړي زه هغه له اسم نه ورکوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک تا له نه درکوي تا هغه له ورکړه، څوک چې تا محرومه کړي د ورکړې نه ته هغه ته ورکړه وکړه. دریم نمبر دا چې سل من قطعک، څوک چې تا سره خپلولي کټ کوي تا هغه سره خپلولي ساته، څوک چې تا سره خپلولي کټ کوي تا هغه سره خپلولي ساته. او څلورم نمبر دا چې واعف عمن ظلمک، څوک چې تا سره زیاتي وکړي، څوک چې تا سره بدي وکړي، څوک چې تا سره ناروا وکړي، نو د نبي صلی الله علیه وسلم تعلیمات دا دی واعف عمن ظلمک، هغه ته معافي وکړه. والله يحب المحسنین، ښېګړه دې مو وکړه، معافي دې ورته وکړه، او د معافۍ نه پس دې احسان او ښېګړه مو سره وکړه. دا د الله جل جلاله محبوبین دي، الله پاک دې سره محبت دي. علماء کرام فرمایي چې الله تعالی د حضور صلی الله علیه وسلم په دغه اخلاقو باندې قسم کړی دی، هغه دا چې دا څلور خبرې نبی صلی الله علیه وسلم کې موجود وي چې چا به ورسره څومره بد کول دومره به یې ورسره ښه کول، چا به چې نه ورکوله هغوی ته به ورکړه کوله، چا به چې تعلق ختمولو هغوی سره به تعلق ساتلو، چا به چې ورسره ظلم کولو هغوی ته به معافي کولو. زما محترمو ځکه الله تعالی فرمایي وانک لعلی خلق عظیم. او که تاسو سوچ وکړئ که نه دا څلور خبرې دی که نه دا ډېرې انتهایي ګرانې خبرې دي. او پښتنو تاسو په دې خبرو باندې سوچ وکړئ چې موږ پکې څلورو خبرو کې کومه خبره ممکن موجود ده. ما سره چې خور ښېګړه ونه کړي او تعلق ونه ساتي یا خور مخ ته هم زه نه ګورم، ګاونډي او کلیوال خو لا لرې خبره ده. راځئ چې نن موږ دا دعوه کوو چې دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتیان یو، دغه حضور صلی الله علیه وسلم ول اخلاق په اختیارو. نن الحمدلله علماء کرامو او مرګرو په دې مسله کې ډېره عظیمه منډه والې ده. د الله جل جلاله د خوښ او بهترین عمل دی، د نفلي روژو نه، د نفلي منځونو نه او د نفلي صدقو نه یو بهترین عمل دا دی چې دوه مسلمانانو په منځ کې روغه راوستل، د هغوی په منځ کې صلح کول، د هغوی په خپل منځ کې ملاول، د هغوی په منځ کې رنجش او د هغوی په منځ کې بغض او کینه ختموله. دا د درې وړو عملونه بهترین عمل دی. ولیکن محترمو په دې کې به یو خبره یاد ساتو، نه به په دې کې د عوض تمنا لرو، نه به د غرض تمنا لرو، نه به د شهرت تمنا لرو، نه به په دې کې پارټي بازي او خپلولي او طرفداري کوو،
کدا خبرې په تجربو مرکو کې راغی هېڅ اجر او ثواب په دې کې بیان شوی هغه فیصلې بیا پایدار او هغه ډېر ټیم بیانوي چې په کومو جرګو کې مشران طرفداریانې کوي په کومو مشرو کې مشران د پیسو وږي وي په کومو جرګو کې چې مشران د خوراکونو څښاکونو تمنا لري په کومو جرګو کې چې مشران د ماما او چاچا او پردیو خپل کوي یا ساتي دغه مشران حسرت فی الدنیا والآخرة نه دنیا کې څه شته او نه په آخرت کې څه شته الحمدلله ثم الحمدلله ټول دنیا مسلمانانو ته دعوت ورکوم چې علماء کرام په کوم نهج باندې د امت ته راودي دي او د امت په منځ کې جوړ راوستل غواړي اتحاد او اتفاق راوستل غواړي دا د هغوی یو عظیم درد دی دا او ډېر لوی مضبوط درد دی دا او دا د انبیاء علیهم السلام په وراثت کې د علماو ته پاتې شوی دی الله رب العالمین جل جلاله دی علماء کرامو ته چې په دې جرګو کې په دې صلحو کې ډېرې منډې ترړې وهلې دي الله دې ته او موږ ټولو ته اخلاص را نصیب کړي عوض غرض شهرت رمو ریا طرفداري الله نه دې چې کوم دې در مرګه پورې دین موږ وساتي الله جانبینو ته داروغه شریکینو ته مرګرو ته ډېر مبارک کړي وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کا دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کا دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے بنانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں
مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مان لو دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر